ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. درود شریف وای. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. دا جواب دا اعتراض دی چې دی ویلې موږ له ملائکې ولې ناراضي. لولا انزل علينا الملائکه، الله وی که ملائکې راولېږم یا د دوی مړي راژوندي کم، دوی ورسره خبرې وکړي، دوی به دا شبهم کوله که ته د رښتیا و پیغمبر فاتو بآبائنا. سوره دخان 6 آیت کی زمونږ پلاران راواله چې موږ له ووایي دا رښتیا و پیغمبر دی او د مرګ نه وروسته عذابونه شته. الله وایي دا زدیان دي، که دا ټول کارونه وشي بیا هم دوی ایمان نه راوړي. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، او کچرې په تحقیق سره مونږه نازل کو دوی ته ملائکې لکه دوی چې څنګه وایي، وکلمهم الموتى خبرې وکړي د دوی سره مړي، وحشرنا علیهم مونږ راجمع کو دوی ته کل شیء هر شی قبلا مخامخ، ما کانو ندی دوی لیؤمنو چې ایمان راوړي الا ان یشاء الله مگر هغه چې اراده شي د الله، ولكن اکثرهم یجهلون لیکن اکثر د دوی داسې دي یجهلون چې نه پوهیږي. وکذلک جعلنا لكل نبی، دی آیت عنوان تسلی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا، او کذالک ذالک کی اشاره دا هغه څه ته چې د مخکې نه معلومیږي. دوی ستان نه مني نو تا سره دشمنی کوي، خپه کېږه ما. وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا، همدغه شان موږ ګرځولیو د هر نبی دپاره دشمنان شیاطین الانس والجن، شیطانان انسی او جنی. یوحی بعضهم الى بعض یوسوس بعضهم الى بعض، چې وسوسه چي بعضې د دوی بعضې نورو لره. دلته وحی په معنا د وسوسې سره. زخرف القول زرندو وینا، زرندو پیژنئ بهر نه د زر اوبه ورکړي د سرو او دننه هسې اوسپنئ، دوی هم خوږې خبرې کوي خو دننه پکې ایمان نشته. غرورا دا زرندوکۍ د پاره د دوکې، غرورا دا مفعول له دی د یؤخرو د پاره. ولو شاء ربک ما پالو، کچرې د الله خوښه وی ما پالو دوی به دا نه وی کړې، دا وسوسه به یې نه وی کړې. ما پالو کې دا ضمیر ایحا ته راجع دی، کوم چې د یوحي نه معلومیږي. فذرهم پرېږده دوی وما هغه څه یفترونه چې دوی د ځان نه جوړوي علیکه پتای د ځان نه جوړوي، یا علی الله جینی او انسی شیطانان. مالک ابن دینار رحمه الله فرمائی ان شیاطین الانس اشد علی من شیاطین الجن، انسی شیطانان ما ته د جینی شیطانانو نه سخت دي. ولی لأنی اذا تعوذت بالله ذهب شیطان الجن عنی، اعوذ بالله ویم جینی شیطان رانه لاړ شي. و شیطان الانس یجیئونی، او جینی شیطان راځي فیجرنی الی المعصیة عیانا، گناہ ته مې کش کوي ښکاره په ښکاره. او نبی علیہ السلام فرمایي قرانا اسو شر من شیاطین الجن، بد مرګري د جینی شیطانانو نه ډېر بد دي. ولتصغى الی افئدة الذین لا یؤمنون،
او دا زرندو قول زکه کوي یو بل توسوسه کوي لتصغى چې مایل شي الیه دیتا افئدة الذین ولتصغى معنا ولتمیل الیه افئدة الذین زړونه داغي کسانو لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه لري په آخرت وليردوه او دې دپاره چې دا زرندو قول خوښ کی ځان دپاره وليردوه لانفسهم چې خوښ کی دا ځان دپاره وليقترفوا ما هم مقترفون او د دې دپاره چې کسب کی هغه څه چې دوی مقترفون کسب کوونکي د هغې دي من الآثام د ګناهونو نه افغیر الله ابتغي حکما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا مشرکان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلي اجعل بیننا وبینک حکما من احبار اليهود د یهودو د ملایانو نه یو حکم فیصله کوونکی به زما ستاسو په منځ کې او کدی خوښی د نصاراو یو مولا زمونږ او ستا فیصله وکړي لیخبرنا عنک ولی ځکه د هغوی په کتابونو کې ستا شان کې خبرې دي نو موږ به هغوی پوهه کړي الله وایي افغیر الله یبتغي حکما آیا ما سوا د الله نازولټو ما حکما بل فیصله کوونکی یحکم بیني و بینکم چې زما ستاسو په منځ کې فیصله وکړي وهو الذي الله غزاد دے انزل الیکم الکتاب چې نازل کړی دی په تاسو کتاب معجز مفصلا مبینا بیان کړلی شوی مفصل دا معنا نه ده یا هغه مفصل چې کوم د مجمل خلاف دی لکه قرآن کې خو اجمال هم شته کنه تفصیل شوی کنه حدیثو کې قرآن کې خو اقیم الصلاة عدد د رکعتونو پکې چرته دی آتو زکات د مقدار د نصاب پکې کم ځای کې دی وامسحوا برؤوسکم دی پکې نو د مسې مقدار کم ځای دی مفروض په مقدار د مسې د راس کې دا خو نشته کنه مفصل دا معنا ده چې کوم د مجمل خلاف ده چې ټول قرآن مفصل دی او مجمل نه دی بلکې مفصل دا معنا دا کتاب معجز الله نازل کړی دی تاسو ته مفصله ښه بیان شوی دی ښه جدایي پکې د حق او د باطل راغلی ده والذین کسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی دی هغوی ته کتاب یعلمون هغوی پوهیږي انه منزل من ربک دا نازل کړل شوی دی د رب ستانه بالحق په حقا هغوی ښه پوهیږي ایمان نه راوړي نو ضد کوي فلا تکونن تمکیږه من الممترین د شک کوونکو نه وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا پورا دا وینا د رب ستا صدقا د رښتیا او د نګاه نه وعدلا او د درمیانه توب نه په امر او نهي کې لا مبدل لکلماتی نشتا بدلون کے فیصلو دا اللہ لرا اللہ فیصلی سوک نشی بدلولے وهو السمیع دا اللہ اوریدن کے دے العلیم پویا دے اس ہمیشہ داسی غلط خلق ډیر یو ښه خلق لگی الله وای تبد ډیرو پسې نزي چې دا ډیر دي خبرې پسې بځي چې خبره څنګه ده د لګو خبره خې نو هغې پسې تک پکار دی وین تو کچرې تابعداریو کې ته اکثر من په لار دی د اکثر هغې خلکو چې په ځمکه کې دي یدلو کتاب واړی عن سبیل الله د الله د لارې نه ډیرو پسې لاړ شي نو تا به بې لارې کي شبهه ختم شو حجت قائم شو عاقل لدا نه دی پکار چې التفات کی خبرو د جاهلانو لرا یتبعونا دوی تابعداری نه کوي الا الظن مگر د ګمان وانهم ندی دوی لا یخرسون مگر اٹکل کوي اٹکل پیژنې اٹکل باندې لګیا دي ځوان پسیزي ازوان د دوی دار چې ناباهم کانوا علی الحق وهم یقلدون او دوی د پلارانو پسې روان دي دا وی تقلید کوي
ان ربک یقینا ربستا هو عالم واغ پویږي من پاغ چا یدل عن سبیلی چې واړی د لارې ددنا وهو عالم والله خپویږي بالمهتدین په هدایت مندو باندې لار مندون کو باندې فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بیااتی مؤمنون دا امر دې مترتب دې پاغ نه باندې چې اتباع د مدلین نه وشو الله تعالی فرمایلیو چې دا غي پسې مزه په هله او حرمت کې کم سيزونه چې خدای حلال کړی دا غي نه استفاده کوا کم چې منع کړی دی نه هې کړی دا غم کوا فکلوا پس خوراک کوي مما دا غسنا ذکر اسم الله علی چې یاد کړی شینم د الله تعالی پاغي باندې خاصتن ور سره وای ان کنتم بیااتی کا اگر ک تاسو یې پایاتونو دا کچری یې تاسو پایاتونو د الله مؤمنین ایمان لرونکي فان الايمان يقتضي استباحه ما حل الله ځکه ایمان د دې تقاضا کوي چې خدای څه حلال کړی دی هغه حلال وګڼي او د خدای حرام وګڼي مالکم سچل دې پتا سو لا الله تاکلو چې تاسو خوراک نه کوئ مما دا غسنا ذکر اسم الله علی چې دا الله نوم بیا چې تاسو ولې نه خورئ وقد فصل لكم بتقی سرا تفصیل سرا الله بیان کړي لكم تاسو ته ما حرم علیکم چې حرام کړي دی الله پتا سو الا مضطررتم مگر هغه چې تاسو محتاج شئ لیا غیتا حرام درته بیان کړي دي ته نه دی راو البته که محتاج شئ نو بیا خیر دی سورہ مائدہ 3 آیت کے بیان شوی سورۃ الانعام یوسل 15 کے بیان شوی دی قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا وان كثيرا يقينا ډیر د خلقنا لا يضلون باهوائهم بغیر علم منحرف دي د لارنا په سبب د خواهشات د دوی بغیر علم بغیر د دلیلنا ان ربک یقینا ربستا هو اعلم واغپویږي بالمعتدین په تجاوز کوونکو بالمتجاوزین عن الحق الى الباطل وزرو پریک د ظاهر الاسم اخکار گنا وباطنه پټواله د دې گنا پټ گنا مکوي وزرو ظاهر الاسم وباطن علانیته وسره ولی دا علت ته گناہ ولی پریگ دائی ان الذین یقینا کسان یکسبون الاسم چې قسم د گناہ کوي سیجزون بما كانوا یقترفون زردا چې دوی ته بدل او جزا ورکړي شي په هغه څه کانو یقترفون چې څه کسب د گناہ کړي یقتربون بما كانوا یکتسبون فی الدنیا اوس محرمات ذکر کوي د خدای نوم په نه دی یاد شوی نو ساروی مذبوحه مخوره بل چا نوم په یاد شوی ولا تاکلوا خوراک مکوي مما دا غسنا لم یذکر اسم الله علی چې نه یاد شوی نوم د الله تعالی پاغه وانه لفسق وان اکله لفسق یقینا خوراک د دې خامخا فسق د خروج د الله د طاعت نه یا وان ترکه لفسق پر خودل د تسمیه په مذبوحی باندې دا فسق دی چې بسم الله په ونوای خدای نوم په یاد نه کی دا فسق وان الشیطان یقینا شیطانان وان الشیاطین او تحقیق سره شیطانان لیوحون الی اولیاءهم یوسوسون الی اولیاءهم وحی په معنا د وسوسه وسوسه چې دوستان د دیتا د مشرکانو نه یجادلوکم دې د پاره چې دوی جګړې وکي تاسو سره وینا تاتمهم کچری تاسو د دوی تابعداري وکي انکم یقینا تاسو بال مشرکون شرکون کی شی دیو جن زجاج وای دی آیت کې دلیل دی چې څوک
د خدای محرماتو ته حلال وي او محللاتو ته حرام وي نو دا مشرک شه. وإن أطعتموهم کچره د دوی تابعداریو کې فی استحلال ما حرم الله انکم لمشرکون یقینا تاسو به شرکون کی شی. متروک التسمیه عمدن یا نسیانن دا څنګه دی؟ آیت نه خدا معلومیږي چې هغه څاروی چې بسم الله په قصدن پرې ښودلی شي یا نسیانن پرې ښودلی شي نو خوراک نه دی جایز، خدای ته منع کړي. آیت نه خدا چې معلومیږي. هم دې ته ذهاب کړی داودی ظاهریم دا مسلک دی. امام احمد، حسن بصری، ابن سیرین او د جبائیم دا مسلک دی چې متروک التسمیه عمدن او که نسیاننی دا روانه دی. امام شافعی رحمه الله وی چې متروک التسمیه عمدن او نسیانن دا جائز دی ځکه ذبیحه د مسلم د پنځ حلال ده. ذکر اسم الله علی او لم یذکر، د خدای نوم په یاد کې او که یاد نه کی دې پر پوښتنه ځکه هغه وای چې د الله نوم په قلب کل مؤمن، د هر مؤمن په زړه کې شته. امام مالک وای چې متروک التسمیه عمدن به نه خوړل کیږي که تهاونن پر خودل شي او که غیر تهاونن. څلورم مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله دی، هغه تفریقه په مابین د عمد او د نسیان کې کوي. او که متروک التسمیه عمدن به نه خوړل کیږي او متروک التسمیه نسیانن خیر دی. د ابو حنیفه دلیل د دار قطنی حدیث دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال وشو په باره د متروک التسمیه کې ناسیان بسم الله چانه هیر شي او ساروی حلال کی دا څنګه ده؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي کلوه فإن تسمیة الله تعالی فی قلب کل مسلم. خوراک کوي د خدای نوم تسمیه د الله نوم د هر مؤمن په زړه کې دی. تاسو په دې پوه شئ که نه؟ شافعی صاحب امام شافعی رحمه الله عامدم په دې قیاس کوي، عمدن چې چا پرې امام په عمدن نه قیاس کوي ځکه بیل نه وعده. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ کچره تاسو د دوی تابعداري وکړه انکم یقینا تاسو به لمشرکون شرکون کی شی، مشرکان بشي. اعتراض دی ان أطعتموهم شرط دی او انکم لمشرکون جزا ده او قاعده دا چې جزا جمله اسمیه راشي نو فا پاغي باندې واجب وي. قاعده ته یاد شوکه فا راولل به واجب دلته پانست. جواب ابو حیان کړه البحر المحیط کی دلته دا انکم لمشرکون دلته قسم مقدر ده، دا مقسم به ده. ولئن أطعتموهم والله انکم لمشرکون که تاسو د دوی تابعداري وکړه قسم ده چې تاسو یې مشتشر کوونکو. نو دا انکم لمشرکون جواب قسم ده او جواب شرط ذکر نشو ځکه جواب قسم قائم شه په مقام د جواب شرط کې. په پوه شئ ابو البقاء او داغت تابعدار وای چې انکم لمشرکون دا جواب شرط ده، دا قسم نه ده. او اوی جمله اسمیه جزا راغلی دا خود فا حذف کول په دې مقام کې حسن دی. دا په صورت کې چې شرط په لفظ د ماضی سره راشي او دلته خو شرط په لفظ د ماضی سره راغلی وای نه طاعتموهم نو جمله اسمیه چې جزا راشي پار وړل په واجب دی خو بشرطی چې شرط جمله فعلیه ماضیه نه. که شرط جمله فعلیه ماضیه وو نو بیا په جزا باندې پا پر خودل حسن دی. اوس په پوښتنه د ابو البقاء په خبره او من کان میتن فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. تمثیل ذکر کئی بین المؤمن والکافر، دا مومن او مشرک په منځ کې تمثیل او تقابل
او من کان میتا یا غسوک چې مړي کافری فحییناو پس را ژوندی کو منګه مؤمنی کو وجعلنا له منګه وګرځو دلره نورا نور د ایمان یمشي به په الناس چې د رواني پاغي کې په خلقو کې کمم مثلو پشان دا هغه څوک دی چې حال د په ظلمات په تیارو کې وي لیس بخارج منا نه وتن کې دا غونا کافر په تیارو کې دا پرانا کې رڼا والا تیارو والا سره برابر دی کذالک زینا همدارنګه خسته شوی دی لیل کافرین کافرانو د پاره ما هغه سکان یعملون چې دوی کوي وکذالک هم دقه شان جعلنا منګر زولو جگر زولیو فی کل قریت په هر کلی کی اکابر مشران مجرمی ها مجرمان د دې کلی اکابر جمع د اکبر دا لکه فاضل چې جمع د افضل دا یا اساوت جمع د اسود دا دا مشران مجرمان ولیم کرو دې د وجنا چې جبرو کی یتجبرو فیها جبرو کی پدې کې تدبیرونه د خلاف جوړ کی وما یمکرون او تدبیرونه نشي جوړولای الا بانفسهم مگر پزانونو خپلو ځکه ضرر دوی تراجي دي وما یشرون دوی نه پويږي واذا جاءتم آیه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله چکل راشي دوی ته معجزه یا د قران کریم آیت قالو دی ویلن نؤمنا مونږ ایمان نه وروړو حتی نوتا تر دې چې مونږ ته عمر کړې شي مسلمه پشان د هغه اوتی رسول الله چې پیغمبرانو ته ورکړل شوی دا پیغمبرانو باندې به ملائکه راتلې نو مونږ به ایمان لرو چې په مونږ امراشي دا سورۃ فرقان کې وایي کنه وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائکه او نرى ربنا الله عالم حيث يجعل رسالته الله خپويږي حيث يجعل رسالته کم ځای چې کې ګرځي پیغمبري چاته ور کوي خدای به خپويږي کنه تاسو وايي موږ لیول نه درا کړو دلې ور کړی خدای پويږي کنه سيصيب الذين زرد چوبرسي گیا کسان ته اجرمو چې جرم کړي ده صغار ذلت عند الله اذا الله پنځ عذاب شدید او سخت عذاب په دارین بما كانوا يمكرون په سبب د دې چې دوی د اسلام خلاف پیغمبر خلاف تدبیرونه کړی فمن يريد الله ان يهديه هغه څوک چې الله اراده وکړي چې سم لارې له برابر کی يشرح صدره للاسلام کلاو کی سینه د اسلام لرا ومن هغه څوک یرید چې الله اراده وکړي ان يضلوا چې بیلاری کی یجعل غرزی صدره سینه د ضيقا تنگ عن قبول الحق حرجا ډیر تنگ حرجا معنا بالغا فی ضيق کانما یصعد فی السماء دا سیوی لکه دې چې خيږي په اسمان کې ایمان عبادت ورته داسې سخت لکه اسمان لچ خيږي او چې چا سینه خدای کولو کړی نو عبادتو کې سرور خدای ورته واچي خوند یې اخلي تاسو پوهیږئ کنه پوهیږئ یو بزرگ شخصیت تیر سے حکیم اختر اغلی کری دی زی یو لاک کرتا قسم یادوم چې دا الله د نوم نه خوږ بل سنشتا دا خوږوالی کم خوږوالی دی حسی دی که معنوي صوفیان حسی خوږوالی محسوسوي او موږ هغوی معنوي خوږ دی که موږ تاسو ته معنوي خوږ دی هغوی ته حسی خوږ دی څنګه حسی دی نو موږ ته پته نشته اذا لم تر الهلال فسلم لناس رؤوه بالابصار چې تا کله میاشت نه لیدلی نو چې خلکو لیدلې د په دې سترګو خدا غوي منه کړ نو منګه چې دا خو کواله نه محسوس کړي چې د خلکو محسوس کړي باید هغه ومنو کړ
ایو سړي ته چا ګوړه نیولو چې دا ګوړه خوږه ده که الله لفظ خوږ دی د خدای نوم ورته خدای دې داسې حیران کړه لکه زه دې چې حیران که ویم چې ګوړه خوږه ده خو کافر کېږم او که ویم چې د الله نوم خوږ دی نو ګوړه هم ځان له څه وایي تاسو په دې پوه شئ نو موږ وایو دواړه خواږه دي ګوړه موږ له حسن خوږه ده او د الله نوم معنوي خوږوالی دی او صوفیای کرام له دواړه حسي خوږوالی دی پکې تاسو پې پوهېږئ که نه پوهېږئ نبی علیه السلام نور الانوار کې چې تاسو ویلي چې صوم وصال روجې به نیولې صحابه به هم نیولې نبی علیه السلام هغوی منع کړه ولې وځکه خدای ما ته طاقت را کوي که نه خدای زه یادوم زما مړښت ته پې کېږي وذکرک للمشتاق خیر شراب وکل شراب دونه کسرابي ویلم دی که نه دی ویلم دی خو زده کړی هم نه دی پخوا داسې و چې کتابونو زده کول به و طالبانو به ویل زده کول اوس ویل دي زده کول نشته ځکه موبایل نه ټیم نه وي که نه ته مولوي صاحب راته ویل چې ما طالبانو له ویلې چوټي پر اوس کال یې تېره شوې چې ډېر خفه وم په چوټۍ کې تاسو پسې ډېر خفه وم او یو طالب راته ویل چې مولوي صاحب غټ موبایل به در سره نه وي ځکه موږ پسې خفه وي صحیح شو نو ګورئ شرح صدر راشي کذالک یجعل الله الرجس حدیث شریف کی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا دخل النور فی القلب انشرح چې کله نور په زړه کې داخل شي نو زړه کولاوش وانفتح قیل وما علامت ذلک د دې څه علامه ده چې زړه کولاوش شو نبی علیہ السلام ورته فرمای الانابه الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزولها د دې نښه دا ده چې دار الخلود طرف ته بستا انابت زیات شي رجوع دار غرور نه دې زړه جګ شي دنیا نه او مرګ ته تیارې کې مخکې د راتلو د مرګ نه دا معلومه شوه ستا زړه کولاو شوی حرج قرآن کریم کې ډېرو معنیو سره استعمالېږي حرج په معنا د شک سره سورة الاعراف کې به راشي دویم آیت فلا یکن فی صدرک حرج دویم حرج په معنا د زیق تنګوالي سره لکه دلته او سوره حج اتاویا وما جعل علیکم فی الدین من حرج دین کې د خدای تنګي نه دا چولی دریم الاسم حرج په معنا د ګناه سره سوره توبه یو نوی آیت لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج دلته حرج په معنا د زیق سره تنګوالي سره کذالکم دقشان یجعل الله رجسا الله تعالی اچي ګرځي الله تعالی پلیتی رجس نه مراد عذاب دی علی الذین پاغي کسانو لا یؤمنون چې ایمان نه لري وهذا صراط ربک دا قران کریم لار در رب ستا دا مستقیمانېغا قد فصلنا الآیات په تحقیق سره تفصیل سره بیان کړي دي مونږ آیاتونه لقوم هغه قوم لرا یذکرون یتعظون چې نصیحت تخلی لهم دار السلام اشتدوی د پاره کور د سلامتیا عند ربهم پنیز د رب د دوی وهو ولیهم د الله مددگار د دوی دی ولیهم محبهم وناصرهم بما كانوا يعملون په سبب د دې چې دوی کوي ويوم پاغي ورځ يحشرهم جميعا چې الله برات جمع کی دوی ټول ورته وی با یا معاشر الجن اے جماعت د پیریانو قد استكثرتم من الاسل تاسو ډیر گمراه کړی دي من الانس د انسانانو نه قد استكثرتم معنا ادللتم كثيرا منهم تاسو بلاری کړی دي ډیر تاسو ډیرواله کړي په گمراهۍ د انسانانو کې وقال اولیاءهم من الانس وبوي دوستان د دیو د انس نه انسی دوستانان به د جنی دوستانو د شیطانانو والا دوستان به وای ربنا استمتع بعضنا ببعض اے رب زمونږه فائدہ خيستوا نفع خيستوا بعض زمونږه په بعضو وبلغنا من را ورسیدلو اجلنا الذي استاهغ نیټه ته جلت لنا چې کوم دی راته مقرر کړی د چې قیامت ته قال الله ورته وی النار مسواکم اور زیدو سیدو تاسو ده
خالدین پی ہمیشہ پہ کے اسے گئی الا ماشاء اللہ مگر آغا چی دا اللہ ارادش ان ربک حکیم علیم یقینا رب ستا حکمتن والا دے و پویا حکیم بما یفعل بی اولیائیہی علیم بی اعمالہم وکذالکم دقشان نولی بعد الظالمین منگا مسلط کو بعض ظالمان بعضن پا بعض نور باندے نولی مانا نسلطو بما کانو یکسبون پا سبب د کسب د دوی یا معاشر الجن یادا دے وکذالکم دقشان نولی منگا حاکمان جوڑو بعض الظالمین بعضا پا بعض ظالمان بانے بعض نورو بما کانو یکسبون په سبب دا غي اعمالو چې دوی کم کسب کړی دي رعیت چې ظالمان شي نو بیا په حاکمان هم ظالمان راولي دا مطلب دی ها ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې تفسیر کې وایي الله تعالی اذا اراد بقوم خیرا الله تعالی چې کوم قوم بارک د خیر اراده وکي والله امرهم خيارهم مسلط کی پکار د دوی باندې غوره خلق به مشران جوړ کی و اذا اراد بقوم شر چکل اراده کی په قوم باندې شر د شر والله امرهم اوس باریک مشری د دوی شرارهم بد خلق لا خلق چراشي نو د خلق باندې خوده د خیر اراده کړي او بد چراشي نو د شر اراده یې پکړي اللہ وی یا معاشر الجن معاشر ہر جماعت ہر هغه جماعت ته وی امرهم واحد چې دوی نظریه یوي سوچ یوي فکری مرګري یا معاشر الجن جماعت د جنو والانس او د انسانانو الم یاتکم یا نو راغلی تاسو ته رسل منکم پیغمبران تاسو نه دا ورته خدای قیامت پر ازوي یقصونا چې بیانولی علیکم پتاسو آیات یاتون زما وینذرونکم تاسو ویره ولی لقاء یومکم هذا د مخامخ کېدلو د ورځ استاسو دینا دلته څه اعتراض دی علم یاتکم رسول منکم دین خو معلومیږي چې جنیاتو کوم رسولان راغلی پیریانو حال دار چې پیغمبران خو په جنیاتو کې نشته پیغمبران صرف انسانانو کې راغلي دي پیریانو کې منذرین راغلي دي منذرین دلته ورته خطاب دواړو ته کوي رسول منکم جواب دا چې عبارت پازب ته مضاف سره دی الم یاتکم رسول من احدکم آیا ندی راغلی تاسو ته پیغمبران د یو تاسو نه منذرین پکې شته په رسول پکې نشته لکه سورۃ الاحقاف نہ شاید کی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا انصتوا فَلَمَّا قَضَىٰ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ واپس قوم ته منذرین ویرون کی قالوا دی بوئی شهدنا علی انفسنا مونږ گواہی کو په ځانونو مونږ خطا کړی دا وغرتهم الحیات الدنیا دوک کړی دی دوی ژوند د دنیا وشهدوا گواہی بو کی علی انفسهم په ځانونو انهم کانوا کاذبین یقینا دوی کانوا کافرین کفر کوونکي به رسول اعتراض دار ہے سورۃ الانعام 3 شاید کې ہوتیر شو والله ربنا ما كنا مشرکین اتو به انکار کوي قسم په الله چې زمونږ رب دې چې مونږ شرک نه دی کړی دلته به ځان شاهدی کوي جواب دار حالات به بدلی کله به حالات داسې انکار به کوي چې خدای را باندې رحم وکړي کله به خو څه پټیږي نه کنه بیا به مونږ دا کارونه کړی دي کنه مجرم نیول شوی کله یو شان خبرې کوي کله بل ذالک دا ارسال در رسول پیغمبران خدای ولی را لګلی علم یکر ربک چنه د رب ستا مهلک القرى هلاکون کې د کلو بظلم په سبب د ظلم سره واهلها چې اهل د کلو غافلون به خبري
خدای کلی نه هلاکوي چې بې خبره پیغمبران ورته لیږي چې هغوی خبر کړي. سورة بني اسرائیل 15 آیت کې الله وایي وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، مونږ نه یو عذابونکي تر دې چې مونږ پکې پیغمبران راولېږو. سورة النساء 15 کې وایي رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. سورة فاطر کې وایي وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، هیڅ یو امت نشته مگر نذیر پکې تیر شوی ویرونکې. ولکل د هر یو د پاره من المکلفین درجات درجی دی منازل مما پاوت عاملو چې دوی کړي. وما ربک ان د رب ستا بغافلن بے خبره عما د هغه سنات یعملون چې دوی کوي. وربک الغنی ذو الرحمه، رب ستا بے پروا دی خاوند مهربانه دی. یشا کده خدای خوښه شا یذهبکم تاسو به ختم کی ایها الظلما ويستخلف رست براولی من بعدکم تاسو نه رستا ما هغه څوک چې شاو چې خوښي من الخلق المطیع، دغه خلق براوري چې فرمان برداری به کوي. کمان شاکم لکه څنګه چې تاسو پیدا کړی یې من ذریات قوم د اولاد د قوم آخری نورنا. انما توعدون لآت، ما په معنا د الذی سره ده. ان الذی توعدون لآت، هغه څه چې تاسو ته وعده درکول کی خامخا راتلونکي دي چې قیامت ده. وما انتم نه تاسو بمعجزین عاجز کون کی الله لرا. قل ورته وایا یا قوم اعملوا، اے قوم عمل کوئ علی مکانتکم په خپلو ځایونو. انی عامل زم عمل کون کیم. فسوف تعلمون زرد چې تاسو به وپېژنئ من هغه څوک تکون له عاقبت الدار چې هغه د پاره انجام د کور شته د آخرت د کور انجام د چا ښه دی هغه به تاسو وپېژنئ. انه لا یفلح الظالمون، یقینا شان دا دی نه کامیابیږي ظالمان. وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام، او دوی ګرځولې دی الله لرا شریکان، دوی ګرځي الله لرا. وجعلوا دوی ګرځي لله الله لرا مما بعض هغه شی زرع من الحرث چې پیدا کړی دی الله تعالی د کروندین او الانعام د سارونه نصیب خدای ته پکې سګوري. دوی ګرځي الله لرا په هغه سکی چې الله پیدا کړی دی کروندیو د سارونه نصیب ایسا خدای ته ایسا و کی دا خدای ایسا شو. وقالوا هذا لله بزعمهم، دا د الله دا د دوی په زعم. وهذا لشرکائنا، دا زمونږ د شریکانو ساروي دي، دا زمونږ د شریکانو غنم دي، داسې جدا کړي ورته معبودان. او ناانصافي پکې دا ده چې هغوی پکې کم شي منجوران، نو د خدای د حصې نه پکې ورچوي، او د خدای د حصې نه چې کم شي د هغوی نه پکې نه ورچوي. دا ظلم دا ګورئ. فقالو دی وی هذا لله، دا د الله دی، بزعمهم د دوی په ګمان. وهذا لشرکائنا، دا زمونږ د شریکانو دی. فما کان لشرکائهم، هغه چې وي د شریکانو د دوی، فلا یصلو الی الله، هغه نه رسي الله ته. وما هغه څه کان لله چې د الله دی په ویصلو الی شرکائهم، هغه رسي شریکانو د دوی ته بزعمهم. سا ما یحکمون، ډېر بد دی هغه څه چې کومه فیصله دوی کوي. وکذالک زین لکثیر من المشرکین، همدارنګه ښایسته کړی دی ډېرو مشرکانو ته قتل اولادهم، وجل د اولاد د دوی. چا ورته ښایسته کړي؟ شرکا، همدا فاعل د زین دی، شرکا ورته ښایسته کړي. شرکا معنا شیاطینهم، شیطانانو. ځکه شیاطینو خبره منلې داسې معامله ورسره کړې ده لکه شریک سره چې څنګه. لیردوهم لیهلکوهم، دې دپاره چې دوی هلاک کړي. ولیلبسوا علیهم دینهم، دې دپاره چې ګډ وډ کړي په دوی باندې دین د دوی چې په کوم دین دي. ولو شاء الله، که د الله اراده شي خوښه وی ما پالو دوی به دا کار نه وی کړی. فذرهم، پرېږده دوی، وما هغه څه یفترون چې د ځان نه څه جوړ کړي دي. وما یفترونه. وقالو دوی وی هذه انعام، دا څاروي دي، وارسن کرونده، حجر حرامه ده، بنده ده. حجر دا په معنا د محجور سره،
لا یتمع دین بخوراک نه کوي الا من مگر هغه څوک نشاو چې زمونږ خوښه شي بزامهم د دوی په ګناه د ځام دین به هغه څوک خوراک کوي چې زمونږ خوښه نو وانعام ساروی داسی دی حرمت ظهورها چې بندک حرام شوی دا شاد هغې لکه بهایر صوایب او حوامی وانعام نو څه انعام دي لا یذکرون اسم الله نه دی چې نوم د الله تعالی علیه په هغې باندې افتراء علی د وجې د دروغ جوړولو نه په الله سیجزیهم زده چې جزا به ورکړي دوی ته بما کانوا یفترون په هغه څه چې دوی څه د ځان نه جوړ کړي دي څه څاروي به ښوده چې دا ښځو له روا نه دي او سړو له روا دي او څه به ښوده چې دا ښځو او سړو دواړو له روا دي ښودی وایي چې تاسو له روا دي ښځو له ولې نه دي روا الله وایي وقالو دوی وایي ما پی بطونی هذه الانعام هغه څه چې په خېټو د دې څاروو کې دي دې څاروي په خېټه کې چې څه کم حیوان دی پیداش خالصة لذکورنا دا خالص دی زموږ د نارینهو دپاره ومحرم علی ازواجنا او حرام دی په ښځو زمونږه ویکن میتتن او که چرته وي دا ما په البطون میتی مړ پیدا شي په هم پي شرکا بیا پکې ټول شریکان وي دی کې ښځو مې سشت دا مرداره په ښځو خوري سیجزیهم زده چې جزا به ورکړي دوی ته وصفهم د دې بیان د ځان نه انه یقینا دا الله تعالی حکیم دی پی جزائهم عالم دی پی اعتقادهم چې دوی څه عقیده د خدای پې پوهه دی قد خسر الذین په تحقیق سره تاوانیان شوي دي هغه کسان قتلوا اولادهم چې وجلي دي بچي د دوی سفهن د ناپوهۍ د وجې نه بغیر علم بغیر د څه دلیل نه بچي به وجل داسې ظالمان جنکۍ وحرموا ما رزقهم الله حرام کړي دي هغه څه رزقهم الله چې خدای ورکړي دوی ته چې بهایر صوایب او حوامی دي افتراء علی الله دروغ په خدای جوړ کړي چې خدای مونږ منع کړیو دومره غلط کارونه به کول ځان نه دین جوړ کړی او دا به کوو دا شی دا سختې سختې خبرې قد ضلوا په تحقیق سره دوی بېلارې شوي دي وما کانوا مهتدین نه دي لاره موندونکي الی الصواب وهو الذي الله ذات انشا جنات معروشات وغیر معروشا چې پیدا کړي دي باغونه معروشات مرفوعات چې اوچت دي وغیر معروشات هغه چې اوچت نه دي معروشات لکه د انګورو دغه اوچت دي که نه غیر معروشات لکه د خټکو هندوانو وغیره دغه باغونه په ځمکه خواري که نه والنخل والزرع مختلفا الوانو کجوری او کرونده مختلف دی وکلوه ثمره میوه داغي دو کلوه ضمیر احد المتعاطفین تراجع دی علت تعین او حکم دبل معلومی کی په مقایسه سره یا کل واحدین تراجع دی والنخل والزرع مختلف دی وکلوه خوراک د دې نخل او د زرع پوه شئ په اعتبار د کل واحدین سره راځي مختلف دی اکل داغی میوه داغی په لون او طعم او حجم کې او رایحه کې والزیتون او زیتون والرمان انار متشابهه یو د بل په شان دي په لون کې او غیر متشابه دي په طعم کلو خورئ من ثمره د میوو د دینه اذا اثمره چې کله میوه ونیسي واتو ورکئ حق داغی چې عشر دی یوم حصادي په ورځې د لو د دی لو په ورځې ورکئ ځکه کور له دننه ویستل بیا راوتل سخت دی او بار د بارې پټینه ورکړو هلته ورکول اسان دی دا ورکئ لکه سوره بقره 258 کې شي یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض واتو حقه ورکئ حق د یوم حصادی ولا تسرفوا اسراف مکوئ پیتا د کل سره انه یقینا د الله لا يحب نخخي المسرفين اسراف کوونکی اسراف مکوا اسراف خچه نه ده ومن الانعام وانشأ من الانعام جار مجرور متعلق ده ترنشا پر حمولتن و پرشا دغه مفعول له وانشأ من الانعام
او پیدا کړی دي مې د څاروونه حمولتن و فرشا. حموله څه ته وایي؟ هغه ستا چې بارونو د پاره، بعضې د بارونو د پاره دي، و فرشا بعضې هغه دي چې په ځمکه راسملی خلک د ذبحې د پاره. حموله کوم ته وایي چې خلک پې سورېږي. فرش څه ته وایي چې راسملی او چاړه پې راکشي. بعضې د څاروونه الله پیدا کړي دي د څاروونه حمولتن هغه چې د سورلی قابل دي، و فرشا هغه چې د ذبح قابل دي. او الله ویلی دی چې کلو خورئ مما د هغه څه نه رزقکم الله چې الله درکړي تاسو ته. ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ خطوات شیطان د قدمونو د شیطان. انه یقینا دا شیطان لکم دی ستاسو دپاره عدو مبین دشمن ښکارا. ثمانیت ازواج دا بدل دی د حمولتن و پرشانه، او یا دا چې مفعول دی د پیل محذوفه دپاره. وانشا خدای پیدا کړي دي ثمانیت ازواج اته قسمونه، من الضأن اثنین و من المعز اثنین، د ګډانو نه دوه نر او ښځه، د چیلو نه دوه نر او ښځه، دا څلور شو. قل ورته الذکرین حرم ام الانثیین، آیا په دې دوه قسمونو کې دوه نارینه ګډو او چیلې حرم خدای حرام کړي دي ام الانثیین، او که ښځې در باندې حرامي کړي دي ګډه او چیلې. اما اشتملت یا او که هغه څه در باندې حرام کړي چې مشتمل دی په هغې باندې ارحام الانثیین، رحم د ښځو کوم شی در باندې حرام کړی، مذکر که مؤنث، که مشتمل علیه ارحام الانثیین، که مشتمل علیه ارحام الانثیین چې بیا دواړه شو کړه. رحم د انثی خو په دواړو مشتمل دی که نه. درې صورت یې وکړه، راته ووایه کوم یو در باندې حرام دی، یو پکې وښایي، یو هم نشي خو دې ځان نه دي که نه. نبیونی ما پویا کوي بعلم په دلیل سره، ان کنتم صادقین که چرې تاسو رښتیا وایونکي چې د الله حرام کړي. ومن الابل اثنین ومن او خدای پیدا کړي دي د اوښانو نه دوه نر او ښځه، ومن البقر اثنین او د غویانو نه دوه. قل ورته الذکرین حرم، آیا نارینه پکې حرام کړي دي خدای ام الانثیین او که ښځې. اما یا هغه څه اشتملت چې مشتمل وي علیه په هغې باندې ارحام الانثیین رحمونه د ښځو. ام کنتم شهداء تاسو حاضر وئ اذ وصاکم الله بهذا چې کله الله تعالی امر کاو په دې. فمن ازلمو څوک دی ډېر ظالم ممن د هغه چا نه افترا علی الله چې جوړوي په الله باندې کذبه دروغ، یضل الناس دې دپاره چې بېلارې کې خلق بغیر علم بغیر د دلیل نه. ان الله یقینا الله لا یهدي هدایت نه کوي القوم الظالمین قوم ته چې ظالمانی. مخکې محللات ذکر شو، اوس بیا محللات ذکر کوي. قل ورته وایه لا اجد نه مومم فیما په هغه څه کې وحي الیه چې ما ته وحي شوې ده، محرمن چې څه دې بند وي علی طاعم په خوړونکي یطعمو چې دی خوري، هېڅ هم نه دي بند، الا یکونه میتة مگر که دغه شی مرداری، شی محرم ته ضمیر راجع دی، او دم مسبوحه یا وینه مسبوحه بویدونکي، او لحم خنزیر یا د خنزیر غوښی، فإنه رجس دا نجس دی، او فسقا یا خروج دی د خدای د طاعت نه. وحل لغیر الله چې آواز شوی غیر الله طبیعي په هغې باندې. فمن اضطر چې څوک محتاج شي غیر باغ چې لټونکی د خوندونو نه وي، ولا عدن تجاوز د حد نه نه کوي، فإن ربک یقینا رب ستا غفور رحیم بخونکی مهربان دی. وعلى الذین پای کسانو هادو چې یهودیان دي حرمنا کل ذی ظفر، موږ پې حرام کړی هر خاوند د نوکو والا ټول هم پې حرام کړي. ومن البقر په غویانو کې والغنم ګډو کې حرمنا موږ حرام کړي په دوی باندې شهومهما واز دې د هغې واز دې هم پې حرامې کړي. الا ما مگر هغه واز دې رواوې حملت ظهورهما چې شاګانو د دې سارو به بار کړې وي، په شا به وي، او الحوایا یا به کلمو کې وي، او مختلطه بعظمن او یا هغه چې ګډې به وي دا ډوکي سره. ذالک جزیناهم دا جزا منګه ورکو دوی ته ببغیهم بسبب ظلمهم و انا لصادقون یقینا موږ رښتیا ویونکي یو. فإن کذبوکا که دروغ نسبتونه کوي تا ته، فقل ورته ووایه ربکم ذو رحمت واسعه، رب ستاسو خاوند مهربانۍ پراخې دی.
ولا يرد باسو نو واپس کیږي عذاب د عن القوم المجرمین دا قوم نه چې مجرمانی سيقول الذين اشركوا زرد چوبو یا کسان چې شرک کړي لو شاء الله ما شرکنا کده خدای خو خو موږ به شرک نه کړي ولا اباو نه پلارانو زمونږه ولا حرمنا من شيء نه به موږ په ځان باندې سارام کړی وې دا بل غلطه خبره ده الله نبی اسلام ته قبل ذوقو و اذا واقع لا نه ده شوی ویل لا د شي نه دي شوی الله ورته اذا ظالمان بدرته وای کده خدای خو خو موږ به شرک نه کړي پلارانو زمونږ باندې کړي څه شی به موږ په ځان نه حراموله لیکن دا چیزونه موږ کړي دي نو دې معلومیږي چې خدای خوښ دي لو شاء الله ما شرکنا کده خدای خوښ وي موږ به شرک نه کړي تاسو به دې پوښي ولا باونا پلارانو زمونږ باندې کړي ولا حرمنا من شيء موږ به هیڅ نه حرام کړي لیکن مونږه شرک کړی دی پلارانو زمونږه کړی ډیر سیزونه مونږه حرام کړي دي نو د خدای مشیت نشته که کذالک کذب الذین من قبلهم الله ویم دا اوس دا کمقل بازی کنه لکه ګناه وکړي لکه ولې دې وکړه بد خدای به هم داسې خوښه ونه ګناه به داسې نه کوي چې خدای به خوښه وه د خدای اراده یې پکې خوښه خو یې پکې نه ده که الله وی کذالک کذب الذین من قبلهم دارنګي دروغ نسبتونه کړي وای کسانو چوڑان دي د دوی نه بو من الامم الماضیه حتا ذاقوا باسنا تر دې چوي به وسک عذابنا قل ورته هل عندكم من علم تاسر دلیل شتا د علم ستوي امر معلوم يصح الاحتجاج به چې امر معلومي چې احتجاج دلیل نیول پې صحیح فتخرجوا چې تاسو راو باسي لنا مونږ ان تتبعونا تاسو تابعداري نه کوي الا الظن مگر د ګناه وان انتم نه تاسو الا تخرسون الا تكذبون مگر دروغ وای قل وتویا فلله الحجه البالغه الله سره دلیل دی البالغه تامه پورا دلیل ولو شاء کده خدای خو خویله هداکم هدایت به کړو اجمعین تاسو ټول ته لیکن هدایت نه دی کړی ځکه مشیت نشته اراده یې نشته دلته استثناء د نقیض د تعلین نتیجه نقیض د مقدم قل ورته وایا حلم شهداکم الذین هاتوا شهداکم را ول استاسو اغم معبودان الذین اغا کسان یشهدون استاسو گواهان را ولای چې گواهیو کې چن الله حرم هذا دا خدای حرام کړی دی حلال خدای حرام کړی دی را ولای گواه پاین شهیدو کچری دوی گواهیو کړه کذبن د دروغ پلا تشهد ما پیغمبر ته د دوی سره گواہی مکوا چاو دا حرام دی ولی لنم کاذبون کنا ولا تتبع تابعداری مکوا هوا الذین د خواهشات د کسانو کذبوا بیااتنا چې دروغ نسبتونه کړیو زمونږ آیاتونو ته والذین کسان لا یؤمنون بالآخرة او چې ایمان نه لري په آخرت وهم بربهم او دوی پر رب د دوی یادلون دوی د رب د دوی سره یادلون برابر یسوون الاسنام بوتان ور سره برابر قل ورته وایا تعالی وراشی اوس محرمات بیانای مخکې محللات قل ورته وایا تعالی وراشی اتلو چې ز بیان کم ما هغه څه حرم ربکم چې رب حرام کړی دی علیکم پتاسو الله تشرکو بی شیئا چې شرک باندې کوي دا الله سره هیڅ شی وبالوالدین احسانا نیکی کوي د مور پلار سره نیکی ولا تقتلوا اولادکم موجنی بچی تاسو من املاق د وجه د ویری د فقرنا بچی موجنی نحنو نرزقکم مونږ تاسو ته رزق درکو یا مودیتا ولا تقربوا الفواحش منځ دې کېږي د بهای کارونو ته ما هغه زهر منا چخکاری د دینا ما بینک و بین الخلق و ما بتناغه چ پټی ما بینک و بین الخالق استاو د الله په منځ کې معاملې نور پټي خبري هغه مکوا خکار ګنام مکوا چې خلکو له معلومه پټم مکوا چې خلکو له نه معلومه خدای له معلومه ولا تقتلوا النفس التي موجنها هغه نفس حرم الله چې الله حرام کړی دی قتله داغي قتل الا بالحق مگر په حق خیر دی کل قصاص والردت والرجم ذالکم دا مذکوره چیزونه وصاکم بی
ذالک کی اشاره دی مذکوره سیزونو ته وصاکم ما وصیت کوي الله تعالی تاسو ته امر کوي په بدی سره لعلکم د دې د پاره تعقلون چې تاسو پوه شئ. دلته اعتراض ده د خشان آیت سورہ بنی اسرائیل کې ده یو دیرش التوی ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق دلته ولا تقتلوا اولادکم من املاق دلته خشیة ټکی ور سره ولې ونه ویل. جواب دار چې دوه قسمه خلک دي یو مالدار خلک یو غریب. مالدار بم لوریانه وجلې او غریب بم وجلې. غریب بزکه وجلې وای سبا وخري مالدار بزکه وجلې چې سبا کوي وس خو بس وخري ویره ده کې دې چې موږ غریبانان شو بیا به دا سکه تاسو په دې پوهیږئ ډېر ظالمان. نو ګورئ مالدار سره خو فقر نه کنه ویره د فقر او د غریب سره خو بالپل فقر دی. ولا تقتلوا اولادکم من املاق په دې کې خطاب فقراو ته دی بچی مو وجنای د وجه د فقر نه چې فقر پتا سو واقع دی او الته خشیة املاق چې بنی اسرائیل کې راغله هغه خطاب اغنیا وته دی بچی مو وجنای د وجه د ویره د املاق نه. تاسو په دې پوه شئ. نو دوه سین په سره مخاطبه وه یو سره خشیت لفظ راغی د بل سره نه دی راغلی. دلیل دا دی دلته دا فقراو ته خطاب دی نو دلته ورسره داسې وایي نحنو نرزقکم ویاهم مونږ تاسو تم رزق درکوو او دوی ته هم ورکوو. مخاطبین فقرای مخکې کړه د دوی نه او هلته څنګه وایي نحنو نرزقهم ویاکم هغوی له زه رزق ورکوم او تاسو له هم درکوم. پې پوه شئ که نه شئ پوه نو دې نه معلومه شوه چې دلته فقراو ته یې وعده وکړه چې مه وژنئ تاسو له زه رزق درکوم که نه هغوی له هم ورکوم. هغوی له وایي تاسو خو وایي چې مونږ یې رزق ورکوو نه نحنو نرزقهم وایاکم مونږ دوی ته رزق ورکوو تاسو ته هم درکوو. هغوی مقدم کړه په دې باندې. تاسو په دې ځای پوه نه شئ. ولا تقربوا مال اليتيم من نږدې کئ مال د یتیم ته الا بالخصلة التي مگر پای طریقې سره هي احسن چا ډېره ښایسته ده حتی یبلغ اشده تر دې چې ورسیږي اشده خپل طاقت ته. طاقت کم ده سورة النساء شپږم آیت اذا بلغ النساء فإن آنستم منهم رشدا کلکوال امتی ولیده چې کی تجارت باندې پویږي. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ پورا کوي پیمانه والمیزان تلا بالقسط په انصاف سره لا نکلف نفسا نه موږ مکلف کوو هیڅ یو نفس الا وسعها مگر په اندازې د طاقت ده. وإذا قلتم چې کله تاسو خبرې کوئ په ادا د شهادت کې فاعدلوا نو انصاف کوئ. فاعدلوا معنا رشتیا خبرې کوئ. ولو کان ذا قربا اگر که مقول علیه خاوند رشتي کانه کې ضمیر د هغې سم شو ذا قربا خبر س اگر که دا مقول علیه چې په چا ته خبره کې چا په ضرر ته خبره کې ذا قربا خاوند رشتي. وبیاد الله یوفو او په وعدې د الله باندې وفا وکئ یوم المیثاق یادئ. سورت بنی اسرائیل کې وایي وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وفا وکئ په وعدې ځکه ان العهد کان مسئولا د وعدې باره کې به تاسو نه تپوسونه کېږي. وعده دې ولې ماته کړې. ذالکم دا مذکوره څیزونه وصاکم بی امر کوي الله تعالی تاسو ته په دې لعلکم دې دپاره تذکرون چې تاسو نصیحت واخلئ. تاسو په دې خبرو پوه شئ که پوه نه شئ. هلته مخکې آیت کې وایي لعلکم تعقلون دې کې وایي لعلکم تذکرون. هغه مخکې چې کوم دی ظاهر څیزونه او مدرک بالعقل و لعلکم تعقلون یې ویلې او دا وروستي څیزونه پټ غوندې دي نو دې سره تذکرون دا بالا معلومیږي چې تفکر پکې سړی وکړي نو دلته تذکرون مناسب.
دا یو څو تفاسیر ډېر مهم دي، ډېرې ښایسته نکتې دي پکې، تاسو به بیا ګورئ د خیره. یو روح المعانی ډېر بهترین تفسیر روح المعانی. په څه ناڅه به پوه شئ او صحیح چې پې پوهېږئ نو ډېر وخت به مو لګي. صحیح ده، خو ځه ښه دی نو په کار به م شي. یو تفسیر کبیر د امام رازي ډېر ښایسته تفسیر دی، ډېر بهترین تفسیر. یو نظم الدرر د علامه بیقایي، آیاتونو سره ربط، د سورتونو سره ربط، دې حوالې سره د دنه بهتر بل تفسیر نشته. او یو السراج المنیر د خطیب شربینی، آئے کې حکم ډیر زیات دي. حکم فإن قیل او قلنا، فإن قیل قلنا، دې ته حکم وایي د قرآن کریم، حکمتونه دا پکې ډیر زیات دي. نو الله وایي وان هذا صراطی مستقیما، یقینا دا لار زما مستقیما نیغه ده، فاتبعوا د دې تابعداري وکئ، ولا تتبعوا السبل، تاسو تابعداري مه کوئ د نورو لارو، پردیو لارو، سبل الطرق المختلفه فی الدین، فتفرق بکم، تاسو به جدائی براولی په تاسو عن سبیل د لارې نه، فتفرق دا سبل به تاسې جدا کی عن سبیلی د لارې د الله نه، د رښتینې لارې نه به تاسې جدا کی، هرې پسې ځای خرابې کوي. ذالکم وصاکم بی، دا هغه څه دي چې امر کوي تاسو ته په دې باندې الله تعالی، لعلکم دې دپاره تتقون چې تاسو ځانونه بچ کوئ. ثم آتینا موسی الکتابه، دا ثم د تراخی ذکری د پاره ده، ترتیب د اخبار د پاره. ثم اخبرکم، بیا زه تاسو خبروما چې آتینا موسی الکتابه، مونږ ورکړی موسی علیه السلام لره کتاب، تماما علی الذی احسن، پورا په هغو ټولو خبرو چې ډېرې ښې دي، وتفصیلا لکل شی، او پورا بیان پکې د هر چیز، او هدایت دی او رحمت دی. لعلهم د دې دپاره چې دوی بلقاء ربهم، په ملاقات د رب د دوی، یؤمنون ایمان راوړي. دا ډېر ښایسته خبرې پکې. وهذا کتاب، دا قرآن کریم عظیم الشان کتاب دی، ځکه انزلناه، موږ نازل کړی دی. بادشاہ خبرې دي، او کلام الملوک، ملک الکلام، بادشاہ خبرې د خبرو بادشاہانی، کلام السادات، سادات الکلام، د مشرانو خبرې د خبرو مشرانی کنه. نو انزلناه، عظمت دا دی چې موږ نازل کړی یو، مبارکون، د ډېر برکت والا دی. دلته کتابون دو صفتونه رااله، یو انزلناه بل مبارکون. په کار دا وه چې مبارکون صفت مفرد مقدم شوی او دا صفت نه چې کومه جمله ده. تاسو دا کاپچه کې ویلي دي که نه؟ کم ځای کې؟ چېرته م ویلي دي؟ راته وښایي دا کم ځای کې دي؟ چېرته م ویلي دي؟ چېرته م ویلي؟ مبني کې نه دي، کېنه. الکانو دا هذا الکلمت لفظ وضع لمعنى مفرد، وضع لمعنى دا صفت د لفظن شو، جمله پہلیه شو، جمله شو، او مفردون دا صفت د لفظن شو، مفرد شو. اعتراض واردېږي چې قاعده خدا ده چې دو صفتونه راشي، یو جمله یو مفرد، نو مفرد مقدم کیږي په جملې باندې، دلته ولې نه دی مقدم شوی؟ هلته تاسو هم دغه جواب کړی که نه چې هر ځای کې نه مقدم کیږي، کله جمله مقدم کیږي، لکه هذا کتاب انزلناه مبارکون، هلته هم دا جواب شته که نه؟ تاسې په دې پوه شئ، تحریري سمبټ هم نه دی کتلی، هغه هم دا جواب کړی که نه؟ نو سوال دا دی چې دلته پکې حکمت څه دی چې انزلناه مقدم شوی په مبارکون؟ جواب دا دی چې دلته حکمت دا دی چې ذکر د انزال دا مقدم شوی د اهتمام د وجې نه. اهتمام دا دی چې دلته خبره د قرآن کریم مخاطبه د منکرینو د انزال سره ده، د منکرینو د برکت سره نه ده، نو ځکه انزلناه په مبارکون باندې را مقدم کو.
تاسې په دې پوه شئ اهم فلاهم خلک را مقدم کوي که نه نو فتبعو تابعداري وکئ د دې کتاب واتقو مخالفته ځان وساتئ د مخالفت د دې نه لعلکم د دې دپاره ترحمون چې په تاسو رحم وکړی شي ان تقولوا انما انزل الكتاب لئلا تقولوا دې دپاره مې دا کتاب درولېږه چې تاسو ونه وایئ انما انزل الكتاب یقینا نازل کړی شوی دی کتاب علی طائفتین په دوو ډلو من قبلنا مخکې زموږ نه چې یهود او نصارا دي هغوی باندې کتابونه نازل شوي وان كنا عن دراستهم لغافلین ان مخفف من المثقل وانه شان دا دی كنا موږ عن دراستهم د درس د هغې نه لغافلین بې خبره یا ان ناپیه کو لام په معنا د الا کب بیا به داسې شي وإن كنا عن دراستهم لغافلين وما كنا عن دراستهم إلا غافلين او تقولوا یا تاسو ونوائے کتاب میں ذکر درولے گو لو انا انزل علینا الكتاب کچرتا نازل سے پا منگ بانی کتاب لکننا اہدا منهم منگا بڑیر پس عملار وید دوینا فقد جاکم بینتن پتخی سر درغلے نخا من ربکم درب در طرفا و ہدایت و رحمت ومن ازرم سوک دے ډیر ظالم ممن د هغه چانا کذب بیاات الله چې دروغ نسبتونه کوي آیاتونو د الله ته وصدف عنها اعرض عنها یراس کوي دا غینا سنجزی الذین زرد چې موږ به جزا ورکوي کسانو ته یصدفون عن آیاتنا چې اعراض کوي د آیاتونو زموږ نه سوء العذاب ناکار عذاب بما کانوا یصدفون په سبب د هغې چې دوی مخ ګرځولی دی هل ينظرون الا ان تات يوم الملائکه دوی انتظار نه کوي مگر د دې خبرې چې دوی ته ملائکې راشي ملائکې د مرګ او یات یا ربک او یات یا امر ربک او یا ورته ستا د رب حکم راشي فیصله د رب او یات یا بعد آیات ربک یا راشي بعضې نښې د رب ستا قیامت علامې ورته راشي یوم یاتی بعض آیات ربک ها ورځ چې راشي بعضې نښې د رب ستا علامې د قیامت راشي نو بیا به څه چلي لا ینفع نفسا ایمانها ګټه به ونه رسوي هېڅ یو نفس ته ایمان د هغې لم تکن امنت من قبلو چې دی وي چې ایمان یې نه وي راوړی مخکې ایمان نه وي راوړی اوس یې راوړي نو بیا نه قبلېږي پیدا نه کوي او کسبت په ایمانها خیرا او یا یې کسب کړی په ایمان د دې کې خیر اوس یې خیر نه کړی ښه کارونه نه کړي نفس ایمان خو پکې شته خو خیر پکې نشته نو هغه کې د خیر کارونه هم نه کېږي قل ورته وایي انتظرو ګورئ انا منتظرون مونږ هم کتونکي او انتظار کوونکي یو نبی علیہ السلام فرمایي من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه چې څوک توبه وباسي مخکې د دې نه چې نور د مغرب نه راوخیږي خدای توبه قبلوي نو بعض آیات ربک نه دا معنا ده چې نور د مغرب نه راوخیږي بیا کار نه کېږي د مسلم شریف حدیث دی کتاب الایمان کی درې څیزونه چې کله راشي بیا فلا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل دجال راشي دابه راشي او طلوع د شمس د مغرب نه وشي نو بیا د ایمان او د عمل صالح دروازه بنده پې پوه شئ دجال راغی هم کار خراب ان الذین یقینا هغه کسان فرقوا دینهم چې ټوټه ټوټه کړی دی دین د دوی وکانو شیعا او دی ټوټې ټوټې یهود او نصارا یادوي لست منهم نه ته د دوی نه پیشین په هیڅ شي کې خطیب شربینی رحمه الله شیعان معنا کوي نبی علیہ السلام عائشہ تو فرمایا یا عائشہ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم اهل البدع واصحاب الهوى دوی د بدعت خاوندان دي او د خواهشات من هذه الامه زمون په دې امت بدعات په بنیاد یو پاټۍ جوړ کړي بدعات ډلې ډلې پکې جوړي انما امرهم الى الله یقینا فیصله د دوی الله لره ده ثم ينبئهم بیا به خدای خبر کی دوی بما پغه سو کان یفعلون چې دوی سکړي دي
من جا بالحسنت پلو عشر امثالها چا چرا تک پنے کئی سرو کو پشتر د پارا لس چند د دی جبدلا ومن جا بسیتی چا چرا تک کو په بدای سره گناہ سره فلا یجزا الا مثلا بدل بنور کول کی گدتا مگر په مثل داغي یو په لسنه دی یو په یو وهم لا یظلمون په دوی بظلم نکیږي بنقص ثواب کم شي. و سوال دار چې امثال تمیز دی د عشر مضاف شوی تمیز ته او تمیز خو مذکر دی ځکه امثال جمع د مثل ده نو دلته ورته عدد عشر مؤنث پکار و عشرتو تا ورسره پکار وکنه دلته تا ولې نه د ذکر شي تاسو به دې پوه شئ. جواب دار چې دا امثال جمع د مثل ده مثل اگر چې مذکر دی خو دلته مضاف شوی دی مؤنث ته چې ها ده او تاسو ویلي دي چې مضاف د مضاف الیه نه تانیث فایده کوي. مونږ خو تاسو کتابونو کې ویلي چې مضاف او مضاف الیه مضاف د مضاف الیه نه درې فایدې اخلي اضافت کې یا تخفیف دی یا تعریف دی یا تخصیص دی نه نورې فایدې هم پکې شته. مضاف د مضاف الیه نه تذکیر فایده کوي مضاف د مضاف الیه نه تانیث پیدا کوي دلته مضاف د مضاف الیه نه تانیث پیدا کړی دی لکه کل نفس ذائقة الموت. ذائقة الموت اوس خبر د کل دی کنه کل خو مذکر دی خو مضاف شوی دی مؤنث ته چې نفس دی نو کل کې تانیث راغی کنه. ان رحمت الله قریب من المحسنین دا قریون خبر د رحمت الله دی کنه رحمت خو مؤنث دی کنه قریب ولی مذکر کړی ځکه رحمت هم مذکر دی کنه ولی مذکر دی ځکه مضاف شوی دی لفظ الله ته او الله خود شایبه د تانیث نه پاک دی کنه په پوه شئ. دلتم عشرو مذکر دی مثل چې کوم دی مذکر دی خو مضاف شوی دی مؤنث ته نو تانیث پکې را پیدا شوی دی نو ځکه عدد مذکر ذکر کړه بغیر د تانه. قل ورته وایا اننی هدانی ربی یقینا زو برابر کړه ما رب زما الی صراط مستقیم لارنه غلرا دینن قیاما الله را مستقیم اس شه دا بدل دی د محل د الی صراط مستقیم نا دینن قیما دین برابر ملت ابراهیم چا هغه ملت ابراهیم علیہ السلام دی هغه ابراهیم علیہ السلام چې باطل نه مایل دی حق ته وما کان من المشرکین او نه د مشرکانو نه. قل ورته وایا ان صلاتی یقینا منزما ونسکی قربانی زما ونسکی عبادتی عبادت زما ومحیایا ژوند زما ومماتی مرګ زما لله الله لردی رب العالمین هغه چې رب د مخلوقات دی لا شریک له نشته شریک د سره وبذالک په دقیق خبرې چې توحید دی امرته ما ته امر شوی وانا ذا اول المسلمین اول د غاړې خودن کې يم من هذه الامه ځکه اسلام د هر نبی دا مقدمی په اسلام د امت. قل ورته یا غیر الله ایا ما سوا د الله نه ابغي زولتم رب رب وهو رب كل شيء په داسې حال کې چې د رب د هر چیز دی ولا تکسب كل نفس الا عليها دلته كل نفس فاعل د تکسبو د پهل مؤنث کا ځکه چې کل مذکر مؤنث دی کنه نه کسب کوي هیڅ یو نفس الا علیها مگر وبال پدې نفس ده ولا تزر وازره وزر اخرى نباری ولا تزر نباری وازره نفس وازره ابارون کے نفس وزر اخرى ثقل نفس اخرى دروندواله د بل نفس یو نفس د بل نفس دروندواله ګناه نشي پیټه نشي وړي خپل هر سره بخپل وړي هر چره بخپل ګناه وړي بل د بل چا په دلته خبر چا بوج پلاس کې راخیستې وزن والا نو راوا بتلې ال تدا شنسته چراوا پلي ا د بخپل نشي وړي تاسو به دې پوه خپل باندې شوړې او د بارونه په در پاره ثم الى ربكم مرجعكم بیا رب تاسو ته رجوع تاسو په ينبئكم تاسو به خبر کی بما پاس کنتم پی تختلفون چې تاسو پای کې اختلاف کوي
وهو الذي الله غزاد دے جعلکم چې ګرځولې تاسو خلائف په خلائف لار دے جانشینان د ځمکې مخکې نور خلق اوس تاسو یې ورفع بعضکم فوق بعض در او چتکړي دي الله تعالی په بعض استاسه فوق بعض بر د نورنا درجات درجه لیبلوکم دیر پارا چې امتحان وکي پتا سو پیما په بار دا غس کې آتا کوم چې درکړي دي تاسو ته ان ربک یقینا رب ستا سریع العقاب جلد عذاب ور کون کړي و انه یقینا دا رب ستا لغفور رحیم خامخا بخون کې مهربان دی.